توباگاریم تمی معافی گناہونا تمی معافی گناہونا الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم. عزیزانو، اسلام د بیت الخلا نه ونیسا تر بیت الله شریف پورې د هر څه طریقہ او د هر یو سیز جائز او ناجائز صورتونه خودلی دي. مسلمانانو ته پکار دا چې په هر شي د اسلام په هر یو حکم ځان پوي کی. نن پدې درس کې د زیارت قبور متعلق د مذکورہ حدیث پرانا کې او د علماء د امت او زمنګ د فقه د کتابونو پرانا کې په زیارت قبور مسئلے باندې یو سو خبره عرض کو. ہر مسلمان خز و نر لپکار دی چی پورا بیان صحیح غور سره واوري. ځکه هر مسله چې غور سره وانوري دی شي او د اول نه تر اخره پورې وانوري دی شي نو سړی په مقصد نه پويږي. عزیزانو، الله جل جلاله په مخلوق کې د مؤمنانو او د موحدینو او د نیکانو اولیاء کرامو او بزرگانو سره محبت او تعلق ساتل، لکه څنګه چې په زندګۍ کې د الحب فی الله په وجه باندې مندوب او مستحب او پسندیدہ عمل ده، امدارنګي مرګ نه بعد هم د اولیاء او د موحدینو مؤمنانو مسلمانانو د پاره د مغفرت دعا الله نه غوښتل او هغوی ته په جایزه طریقې سره ایصال ثواب کول او د هغوی د درجاتو بلند کولو د پاره الله ته زاری کول، دا یو پسندیدہ او بهترین عمل دی. او دې سره سره کچری د یو مومن او د یو موحد د بزرگ قبر نږدې وي، نږدې ټکه زکه کوم چې په دې باندې برستو تفصیل راشي. لره قبر چې کم ته سفر کی دی شي سوا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د قبر نه د بل چا قبر ته لره سفر جایز نه دی. نو کچری یو موحد مومن مسلمان بزرگ قبر نږدې وي نو هغه قبر ته حاضر دل د سنتو مطابق او هغه ته الله جل جلاله نه دعا غختل او د دعا په نیت باندې هغه باندې سلام اچول هم جایز دي. دا د زیارت قبور مسئلہ احادیث مبارکو کې او په عباراتو د علماء د امت کی
او زمنگ د فقہ امام اعظم سے په مذہب کی خم مفصل ذکر دا خوٹول ناول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلم شریف کی روایت تے اول جلد 314 کی، مشکاتم نقل کرے رے اول جلد 154 کی، نسائی شریف ہم نقل کرے رے اول جلد 231 کی۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، وی ما مخ کے تاسو د زیارت د قبور نہ من کړی وی، فزوروها پس دینا بعد زیارت کوي، اجازت دے تاسو د پاره، مخ کی زکه من کړیو چې خلکو غیر الله نه غوښتي کولی، هغه الله نه سوا قبرونو باندې منښتي کولی، اولیاء مختار کل گنل خلق زړونو کې د قبرونو او د اصحاب قبور ډېر زیات عظمت او لوی وام۔ نو جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم منع فرمایلا چې خبردار نه بزئی، کله چې اسلام د مؤمنانو زړونو کې پوښ شو کلک شو، نو جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پته ولګیدا چې اوس مسلمانانو زړه کی ایمان مضبوط تے، اللہ نہ سوا ہیچ چاہتا مختار کل نوائی، ہیچ چا پا مخ کے دست دراز نہ پلاوئی۔ نو بے فرمائل چھ کنتو نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، ما مخ کے من کڑی وے زما امتیانو، بس دینا بعد زیارت لزیتا صلح اجازت دے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل کئی، فرمائی جی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د خپل مور قبر لاړو، او چې کله قبر باندې ودرېد نو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ډیر زیات وجړل۔ ابو ہریرہ فرمائی چې دومره زیات وجړل چې منګیر چاپیر ملګری چې ورسره منګه هم وجړولو۔ دینا معلومه شوا چې قبر لتلل جائز دی، جائزی طریقے سره زیارت لتک جائز دے، دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خپل مور لتک، دا روایت مسلم شریف جلد 1 314، مشکات جلد 1 168، نسائی شریف جلد 1 232 کے نقل کرے دے۔ بہرحال دا سے بشمار روایات تھی چاغے نہ دا معلومیگی چھ زیارت قبور جائز اور مستحب کار دے، خو البتہ سوچ پدے خبر پکار دے چھ آیا دا زیارت لتلل نارینو او زنانو دواړو لجائز دی کنا صرف نارینو تا جائز دی؟ نو دا صحیح قول مطابق زیارت تتلل صرف د نارینو د پاره جائز دی، خذو تا زیارت لتک جائز نہ دے۔ انشاءاللہ پم دی بیان کی ومخ کی تفصیل دے راشی۔ اول د زیارت اقسام بیان اول ضروری دی، علماء د امت زیارت درې قسم شمار کړي دي، درې قسم زیارت دے۔ امام احمد بن یحییٰ النجمی لیکلی دی چې درې قسم زیارت دے، بلکہ مولانا عبدالحی لکھنوی رحمت اللہ علیہ ہم لیکلی دی، شیخ الاسلام ہم لیکلی دی، نور علماء ہم لیکلی دی، وہی چې زیارت درې قسم دے، یو دے زیارت شرعیہ، یو دے زیارت بدعیہ، یو دے زیارت شرکیہ۔ دا درې قسمونه د زیارت علماء نقل کړي دي۔ زیارت شرعی متعلق علماء لیکي چې دا هغه زیارت ته چې دا هغه نه مقصد د آخرت یاد وي، په دې نیت زی چې مال آخرت یاد شي، او اهل قبور باندې د دعا په نیت باندې سلام اچي، او د قبرونو والو د پاره الله نه دعا او استغفار غواړي۔ ځکه جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دغه مقصد د زیارت قبورو
مسلم شریف په یو روایت کې نقل کړي فرمائی کنت نهیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها فانها تذکر الاخرہ. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی مخکې ما د زیارت د قبرونو نه منې کړي وئی، پس خبردار وہ زیارت قبور لزئی صد پارزئی. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقصد بیانئی فإنها تذکر الآخرہ، زکه چې قبرونو نه خلقو ته آخرت یادېږي چې لاړ شي دا سوچو کی چې یا الله داوم خاورو لتلې زبهم زما یوه ورځ. نو دا د زیارت شرعی مقصد ده. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با منگلا د زیارت قبور د تللو نمخ کی اٹولو ناول بے منگلا طریقہ خودلا چې زیارت لبسنگ زی. اخو صحابہ کرامو اغوی بچی کما طریقہ ترسو پوری اسلام کی زده کړي نوانو هغه کار به نه کولو. نن ساخو مسلمانانو هر شی د خېټې نه جوړ کړي. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنگلا طریقہ خودلام وی بے چې کله لاړ شي نو پنیت د دعا باندې وایي چې السلام علیکم اهل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا إن شاء الله بكم للاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم. وجناب محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بفرمائل کله چې لاړ شي قبرونو ته نو پنیت د دعا باندې وایي چې سلامتی دی په تاسو باندې د رب العالمین د طرف نام تاسو تلیه او موږ هم در پسې در روان یو او نسأل الله لنا ولکم العافیہ. او بیا داسې وایي چې موږ رب العالمین نه سوال کوو ستاسو د پاره هم او د ځان د پاره هم چې الله موږ له معافي وکړي. نو دیتا زیارت قبور شرعیه وای دا جائز ده چې په دې نیت لاړ شي چې زبا التا آخرت را یاد کم. ژوند د دنیا میں ډیر دماغ میں هاي شوی دی لګ زیارت لزما چې مردگان وګورم مرگ او آخرت را تر یاد شي او دا سه دعا التا وکي چې هغه جایز دعا وي چې کما دا سه نشي یا الله د دوی په حق میں وبخه د دوی په توفیل میں وبخه د دوی په برکت میں وبخه یا د دوی په واسطه میں وبخه. دا سوالونه بنه کوي کسو کوی چې دا خو وسیله کې جایز دي نو مونږ وایو چې جایزه وسیله جدا شی ده دا ناجایزه ده. ان شاء الله زما د وسیله بیان به مواوري چې وسیله شرع کې کما جایزه ده او کما ناجایزه ده. نو بهر حال شرعاً دا جایز دي چې دا سه آخرت د یاد د پاره لاړ شي او التا مرده د پاره الله نه سوالو کی چې الله دا وبخي یا الله منګو مو بخي. داغه د درجاتو د چتاولو د پاره دعاو کی او غټ نیت د داوی چې مال آخرت را یاد شي. دې ته زیارت شرعیه وای. دویم د زیارت بدعیه هغه زیارت ته چې سړی په دې نیت لاړ شي چې زلار شمل تبا نفلونه او کمام التبا اللہ نا دعا و غاڑا ما زکا چی مقبرہ دا برکت زیرے. نیت یہ ارادہ کی دائی چی قبر کے سوال خ قبلیگی دا خیالی وی چی لار شمال تبا عبادت و کما نفل نباو کما رب العالمین نبا دعا و غاڑا مام او دائی نیت و ارادہ چی آلتا سوال خ قبلیگی او دلتا نقبلیگی خام. نو دیتا زیارت بدعی وائی خو شرط پکې داله چې مرده ته आवाजونه کی دا سینه چې لار شي چې اے مردا تا نه غواړم اے پیر بابا په خدای بشي او پتا بشي کچره دای پکې وې نو بیا خو زیارت شرکیه شو بیا بدعیه نه وته چې صرف دا خیال وی چې التزم نفل کوم او تلاوت کوم او حالت دعا کوم دعا خ قبلیږي د پیر بابا زیارت کې
یا د کاکا صاحب زیارت کې، یا د کربوغی صاحب زیارت کې، یا د فلانی صاحب زیارت کې دعا حق قبلیږي، نو کدا خیال او په دې نیت لاړ نو دې ته زیارت بدعیه وای، خو بشرط چې مردل आवाजونه کی. او دریم نمبر د زیارت شرکیه، دا هغه زیارت ته چې لاړ شي مردن سوال کوي، چې ورته وایي چې و پیر بابا ستاله من مینی ولیدام، په خدای بشي او پتا بشي اولاد می نشتا، په خدای بشي او پتا بشي کور کې مډيري جنگونه او جګړې دي، حل یې کا. نو دې ته زیارت شرکیه وای. او بیا د درې واړو حکم علماء لیکل دي، فرمایي چې کم زیارت شرعیه ده دا هغه حکم دار چې کم سړی شرعي طریقې باندې زیارت تزي نږدې قبر لا چې سفر ورته نکېږي او پنیت د یادولو د آخرت، او بیا دعا غواړي الله نه مرده د پاره، او بغیر د شرکی وسیلې نه الله نه دعا غواړي د ځان د پاره. نو علما لیکي چې دا زیارت شرعیه جائز ده او د دې کوونکې د ثواب مستحق ده، هغه ته ثواب ملاوي. او دویم نمبر چې کوم زیارت بدعیه ده چې دیو داسې وای چې التز نفل کوم او الت دعا خ قبليږي، نو علما لیکي چې داسې زیارت کوونکې فاسق او گناهګار ده. دریم نمبر چې کوم زیارت شرکیه ده چې کله د قبر نه غواړي، نو علما لیکي چې دا دریم نمبر زیارت کوونکې دایره اسلام نه خارج ده، کافر کیږي ور سره، ځکه چې د مردنه غواړي، د پیر او د فقیر او د ولی نه غواړي. دا کل واړه تفصیل اوضح الاشاره صفحه نمبر 29 تا 31 او مجموعه الفتاوا کې شیخ الاسلام جلد نمبر 24 صفحه نمبر 327 مسائل مهمه کې 33 صفحه 19 تر 34 پورې مکمل ذکر ده. اوس کا سړی انصاف سره سوچو کی عزیزانو، نو زمنګ صوبه سرحد کې اکثر علاقو کې چې کم زیارت خلق کوي، نو هغه په دې نیت کوي چې یاره قبرستان کې دعا ښه قبليږي، په دې نیت کوي. سړی انصاف سره سوچو کی، یو خود زد د وجه نه سړی و خبره واوري او بس ټکراوي کی. نه منګ چې صوبه سرحد کې ګورو، ولې منګ هم د صوبه سرحد اوسیدونکو سمره زنانا او نارینه چیزی د ټولو اراده دای چې هلته نفل کوم، هلته تلاوت کوم، سوال خ قبليږي د پیر بابا زیارت کی. او ورته وی چې ستاله من مینی ولیدا، زیارت بدعیه خو پرې دا خلق زیارت شرکیه کې مبتلا دي. وی ہم بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. نن کا حق پرست علماء وئی چې خلق صرف دی کیو رب العالمین نے غواړي، هیڅ د سوال قبل ولو والا نشتا. نن کا علماء حق وئی چې صرف رب العالمین قاضی الحاجات ته، یو الله حاجتونو پر کولو والا دے، بل هیڅ نشتا. نو وی دا پنځ پیره دے او دا وهابی دے، دا اولیاء نه منی او دا زیارتونه او قبرونه نه منی، او څوک چې الله نه سوا غیر الله نه غوښته کوي 24 غنټې قبرونو ته په دې نیت روان دي چې هلته سوال خ قبليږي او هلته ګډونه حلالي، هلته چرګانو چایونه پخی. نو هغه ته هیڅ شی نشتا. هغه وایي چې مړه موږ خو اهل سنت والجماعت یو. نو صحیح خبره دا چې زمنګ تاسو علاقو کې خصوصا صوبه سرحد کې خلک ټول په غلط نیت باندې زی دي، هیڅ چا خیال دا نه چې التز ځان لمرګ رایات کم او زیارتي بدعي کوي چې هغه ممنوع دي. ټول علماء ته د دې خبره پته ده او الته حاجات غواړي. زمنګ فقہ د امام اعظم صاحب فقہ، امام اعظم صاحب ډېر لوی پارسا، لوی محدث او لوی مجتهد، لوی فقیه تیر شوی دی، لوی فقیه. تمام کائنات محدثین چې راجمه کې د جناب امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه خپوت نشي رسیدي، دومره لوی سړی تیر شوی دی. داغه په فقہ کې فتاوی عالمگیری 5 جز صفحه نمبر 350 کې لیکي طریقې خود لیدا چې زیارت لبا څنګه زی.
فرمائی وَإِذَا أَرَادَ زِيَارَةَ الْقُبُورِ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَن يُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ رَكْعَتَيْنِ. وی کم مسلمان چې اراده د زیارت د قبرو کی خیال دای چې زیارت لازمام وی پکار دالے چې 2 رکعات نفل کور کی او کی کور کے قبرستان کے نام اراده دې وکړه نیت دې دالے چې قبرستان لازم په دې نیت زی چې مرګ را تا یاد شي نو یستحب له ان یصلی فی بیته رکعتین نو پکار دی چې 2 رکعات کور کې وکي زکا چې قبرستان د عبادت ځای نه دی الته عبادت نکی کور کې 2 رکعات وکا او مقصد د زیارت قبور چې ز بار بار وایم چې مقصد به دای چې رب العالمین را یاد شي آخرت را یاد شي مرګ را یاد شي دا خبرم د ځان نه کوم علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ زاد المعاد جلد 1 صفحہ نمبر 526 کی لکھی د جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ نقل کړي دا چې جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسنگ زیارت کولو فرمائی کان صلی اللہ علیہ وسلم اذا زار القبور اصحابه وکان اذا زار قبور اصحابه يزورها للدعاء لهم والاستغفار لهم وهذه هي الزيارة التي سنها لأمته وشرعها لهم. وی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با کله چې د صحابه کرامو زیارت کولو نو یزورها للدعاء لهم دې د پاره به زیارت کولو چې مردگانو له دعا وغواړي دې د پاره به زیارت نه کولو چې مردگانو نه دعا وغواړي دې د پاره به زیارت کولو چې الله نه مردگانو د پاره دعا وغواړي چې یا الله دا خاورو کې پرت دي محتاج دي یا الله وای بخام دا نه چې الله په حق د دې باندې په ما رحم وکا د دې بیان به ان شاء الله د توسل په بیان کې واوري او بیا فرمایي ول استغفار لهم او دا بتلو د دې د پاره چې رب العالمین معافي وغواړي د قبرونو والو د پاره چې یا الله دې قبرونو کې چې پرات دي یا الله دا ډیر زیات محتاج دی یا اللہ معافی ورتا وکا فرمائی وهذه هي الزیارت التي سنها لامته وشرعها لهم وإذا هغه زیارت ته چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل امت د پاره جایز کړي دي سنت کړي دي او جایز کړي دي چې داسې زیارت کوي چې رب العالمین دعا غواړي د مردگانو د پاره نزدې قبر لزئی لره قبر لمزئی رب نه وخت کوي قبر والا نه مکوي داغه په واسطه باندې مغواړي جایز وسیله بیانوي بیا مخ کې لیکلي شیخ الاسلام ابن قیم رحمت الله علیه علماء کرامو په خپل زمانه کې باطل سره مقابله راغلی دا هغه فرمایي چې لیکن افسوس ته چې مشرکینو د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه پر خدا او قبرونو نه وخت کوي صفا د مشرکان الفاظ استعمال کړي وای چې کومه جایزه طریقه ده دای پر خدا مردگانو نه وخت کوي شیخ الاسلام لیکي چې دا څه باندې کوي چې داغه په جاه او داغه په حق باندې سوال کوي چې یا الله په جاه د باندې مغفرت وکي یا الله د په حق باندې مې وبخي حق او بجاه به برکت فلان دعا باندې کوي وسیله کې براشي ان شاء الله. نو اصل مقصد علماء بیان کړي چې استغفار بغواړي الله نه مردگانو د پاره ځکه چې هغه محتاج دي او هغه ته आवाज نه کوي نه باغوی نه وخت کوي. جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اخپلا یو روایت کی مقصد د زیارت قبور بیان کړي مشکات جلد 1 صفحہ نمبر 154 کی فرمائی فزوروها فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة وی اے زما امتیانو د قبرونو زیارت لزئی صد پارا یا رسول اللہ فرمائی فإنها تزهد في الدنيا ځکه چې قبر لتللو سره انسان دنیا نه بے رغبت کیږي
وتذکر الاخره آخرت ورته یادېږي. نو دو مقصد بیان کړل، یعنی زیارت د دې مقصد د پاره کوه چې دنیا نه دین رغبت ختم شي، او دې مقصد د پاره کوه چې آخرت دې رایات شي. قبر لچیزي مخکې نه دانیتو کا چې یا الله دنیا سره مې ډېره مینه شوې ده، یا الله دکان سره مې مینه ده، یا الله پټي سره مې مینه ده، یا الله گاڑی سره مې مینه ده، یا الله دولت سره مې مینه ده، یا الله خزو بچو اولاد سره مې مینه ده، یا الله د آخرت مینه مې زړه کې نشتا، یا الہ العالمین ما د قیامت مینه او یرا زړه کې نشتا، یا الله زکه قبرستان ته زما چې دنیا نه مې زړه وټکیږي. دا سوچو کم چې وګورا دا فلنه دکاندار دې نن خاورو کې پروت ته، الوی مارکیټ ته نه پاتې شوی دی، الوی جایدادو پټی ته پاتې دي، اډیر لوی لوی گاډي او فلم کوچ ته پاتې دي. یا الله په دې نیت باندې زما چې هغه وګورم مال را یاد شي چې انسان اتا نه به هم پاتې کیږي. مینه دنیا سره مساتا، دومره مینه ساته چې څومره ضرورت ته، ضرورت نه زیاته مساتا. علامہ ابن حجر رحمت الله علیه د دې حدیث لاندې لیکي د زیارت قبور مقصد بیانوي. فتح الباری دریم جلد کې 115 نمبر صفحه کې اغا لیکي فزوروها، زیارت کوي د قبرونو دا جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي. وزاد ابو داود والنسائی من حدیث انس فانها تذکر الاخره. وی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تے چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې زکه قبر لزه چې د آخرت را یادې سړی لام. وللحاکم من حدیثه فيه وترق القلوب وتدمع العين. وی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نام یو روایت نقل کړي دی انس رضی اللہ تعالی عنہ په طریقہ حاکم فرمای چې زکه قبرونو لزه چې دا زړونه نرمي، وتدمع العين او سترګي بيوي، د سړي زړه نرم شي او سترګونه اوخ کې رواني شي. لیکن افسوس ته نن سبا دا چرته دي. فلا تقولوا هجرا کلاما فاحشا. هغه فرمایي چې خبردار جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې بده خبره با زیارت کې نه کوي. دا بنوي چې ستا په حق غواړم، دا بنوي چې پتا بشي او په خدای بشي، تا نه غواړم او ستا لمن منه ولیدا. دا هجرن کلامن فاحشن نبزان ساتي. امدارنګ حدیث ته ابن مسعود نا فرمای فإنها تزهد فی الدنیا، دنیا نه د سړی زړه راټکې دا قبر. نو مقصد د زیارت قبور بیان کړي دی چې آخرت یادول، دنیا نه زړه کټېدل، دا مقصد دی. علامہ نقیب احمد صاحب دیروی اور رباطی په عقد اللعال والدرر کې 132 نمبر صفحه کې مفصله خبره په کړي دا. فرمای علم ان المقصد من زیارت القبور انما هو الاعتبار بحالهم والدعاء لهم. وی پوشا مقصد زیارت قبور سے شیدے انما هو الاعتبار بحالهم والدعاء لهم. مقصد دا دے چې دا غوی په حال باندې عبرت واخلی، اغوی وګوري چې یا الله سورج مخ کې دې پروب دبدبه کې ګرځید، نن خاورو کې ډوب پروته، یا الله سبا زما نمبر دے. اعتبار بحالهم والدعاء لهم. رب العالمین بسوال کئی لهم د دوی د پاره چې یا الله دا قبرونو والا محتاج دي ته او بخام. والاستغفار فی حقهم. رب العالمین ته بسوال کئی چې یا الله دوی ته معافی او کا استغفار بغواړي الله نام. والسلام علیهم. پنید د دعا باندې به سلام اچي چې یا الله سلامتی دی پتا سو باندې د قبر د عذاب نام، الله دې تاسو سلامت و ساتي. وتذکر الاخره. آخرت یاد بکې به حالهم د دوی پال سلام. دا بیا دای چې الله دا زم عمل ګره دې پرون ما سره ګرځید، نن خاورو کې پروت ته سبب زوم پروتو ما. نو آخرت را یاد وا. والتزهد عن الدنيا وترقيق القلب بزيارة قبورهم. دنیا نه بخپل زړه راټکای او زړه به نرمای د زیارت قبور د وجنا. وليس الغرض منها الا ها. فرمای الا ذالک
وای په قبرستان کې بل هیڅ کمال نشتا، صرف هم دغه غرض ده پکې چې تعالی آخرت را یاد شي او غوي ته دعا وکړي الله نه وغواړي. وذلك لأن الأحاديث المذكورة وأقوال الأئمة كما دلت على مشروعية زيارة القبور كذلك دلت على فائدتها. لکه څنګه وایي چې احادیث د زیارت قبور په جواز باندې دلالت کوي، امدارنګي په مقاصد او په فواید باندې دلالت کوي چې مقصد به د زیارت قبور نه دی چې یا الله زتان دعا غواړم دوی د پاره د دوی درجات بلند کا. زیارت قبور مقصد بیان کړي شوی امداد تمام علماء کرامو کچره سړې په دې باندې سوچ وکي چې زیارت قبور جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیثو کې جائز ګڼل شوی دی، نو مقصد یې څه دی؟ نو مقصد به درته دا ملاویږي فإنها تذکر الآخرة وتزهد فی الدنیا، چې آخرت ارایات شي دنیا نه د سړي زړه راوټکیږي. که دا مقصد پکې نه یو سړی زیارت په دې نیت باندې نه کوي چې دا کم نیت او مقصد جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل کړي او فرمایلی دی، نو که په دې مقصد باندې سړی زیارت نه کوي نو بیا جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې زیارت نه منع فرمایلی ده. صفا روایت راځي کشف الغمه کې ده جلد 1 صفحه نمبر 308 کې قال شعرانی وکان صلی الله علیه وسلم یقول، امام شعرانی پکې نه نو بیا جایز نه ده. قال شعرانی وکان صلی الله علیه وسلم یقول، وی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی لا تکثروا من زیارت القبور، خبردار زیارت د قبرونو ډیر زیات مکوي چې هر جمعه شپه روان وي، هر جمعرات باندې هر ودینه باندې روان وي، ډیر زیارتونه مکوا. پیغمبر علیہ السلام فرمایي لا تکثروا من زیارت القبور، زیاد زیارت د قبرونو لمزي. ولی؟ قال شیخنا ولعل السر فی ذلك زوال الاعتبار بالاموات من قلب الزائر. وی مقصد کی دیشی پکی دائی زمان شیخ وی فرمائی چې دا مقصد پکی دادے، سر پکی دادے، راز پکی دادے چې ډیر زیارتونو لزکه مزي چې بیا د مرګونو او د مړو والا عبرت د انسان زړه نوزي. بیا فرمائی ولی لکثرت مشاهدته لهم، زکه چې کله ډیر سړی قبرونه ګوري سحر او بیګای ګوري نو بیا یې قبرونو نه عبرت نه حاصلېږي، بیا ور سره بلد شي. کتا خیال کړی کم انسان چې 24 غنټه مړو تناستی او مړی داغه په لاس کې خلق مری او هغه په ځنې تړي نو هغه په مخ کې چې سړی مړ شي هغه باندې روب ناراضي. خو کچره تا په مخ کې ټول عمر کې سړی نه دی مړ شوی، ایو ورځ چرته ستا په مخ کې مړی وشو نو پته نشته چې څومره او د سونه به وکي، زکا چې یریږي با روب به در باندې، دهشت به در باندې. نو که سهارو بیګای ویني قبرونه بیا تا ته عبرت نه حاصلېږي. هغه فرمایي ولذلك كان الحفارون للميت والحمالون له لا يحصل لهم اعتبار كما هو مشاهد من منازعتهم في امور الدنيا. کشف الغماج 1308 هغه وی لکه څنګه چې منګورو چې کم خلق قبرونه کني، څوک چې د قبرونو والا کار کوي د کندلو او یا کم خلق چې مردگان وړي په کرایه باندې، وی دا هغه د حالاتو د دنیا نه منګورو چې هغه نه غبراويږي. تاسو به خیال کړئ دا تابوت نه دی د مردا بکس چې دا یو عام سړی لکې دی ورته چې په دې باندې برا کین نو باز خلک پینې کینی یریږي تینا، او چې ورته چې دنه پکې سمله سوالم نه پیدا کیږي چې پکې څوک سملی. خو چې کم خلک کم کاریګران تابوتونه جوړي اغوی چې کله تابوت جوړ کی بقاعده پکې سملی وی ګوري چې ناپ دیو کنه دی اته نه یریږي، ولی اغوی سهار او بیګا کارم داده. نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمای لا تکثروا من زیارت القبور، زیارت د قبرونو ډیر مکوي. یو خو زیارت د قبر اسه نارینه سړی د پاره ده، زنانه د پاره نشته، مخکې به ان شاء الله بیان راشي. خو ک نارینه کیم لا تکثروا، زیات مکوي، ځکه چې بیا به ماغه چې کم خوف ده کم مقصد حاصلېږي هغه بیا نه حاصلېږي. نو دی احادیثو نه دا معلومیږي چې زیارت قبور مقصد صرف اور صرف دار چې مرده د پاره سړی دعا وغواړي الله نه
هغوی د پاره استغفار وغواړي او په خپل عبرت واخلي. همدغه وجه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د زیارت قبور نه منع فرمایلی ده. لیکن انصاف سره چې سړی سوچو کی موجوده زمانه کې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کم مقصد بیان کړی دی او مقصد زمنګ ستاسو په معاشره کې په ایمان وایشتا څه خیال مده په زور وایشتا نشتا، بلکې منګورو چې کم خلق زیارت لذینو خیسته کپڑے بواغوندي، استری به کی سرخی او پډر به ولګي او بهترین سینډل بواچي او خیسته بنگړي حساب کتاب بواچي. نارینه چې کم پیر بابا لذي غم خبا قاعده ځان سره حساب کتاب برابر کی او بیا چې کله پلار باندې زی خان دیو کړيږي. لیدلی به مې پیر بابا له چې خلق زی کاکا صاحب له چې کم خلق زی اجمیر شریف وغیرہ شریف ہوتا داتا گنج بخش وغیرہ دوی ورته داتا گنج بخش وای، مونږ ورته محمد علی حجویری وایو ځکه چې داتا الله دی. داتا منا دینے والا، گنج بخش منا خزانے دینے والا. نو دینے والا اور خزانے دینے والا څوک دی؟ الله دی. دا غنو محمد علی حجویری دی. اگرچه تاریخ لیکلی دی چې هغه چرته نه په مرګ او نه په ژوند پاکستان ته راغلی دی. دا فرضي قبر دی خو چې خلق ورزي سنگار او ډول سره ورزي خان دیو کړيږي. مقصد یې دا نه چې هغه ته الله را یاد شي، زنانم چې ورزي ځان سنگار کی په دې عقیدت باندې نه ورزي چې موږ له مرګ را یاد شي. دینیت باندې ورزي چې الته سوالونه وکي او هغه ته आवाजونه وکي. او بل خبره موږ دا کړې و چې زیارت د قبر لبزي خو چې قبر نږدې چې لری قبر لباوم نزي. جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نے روایت تے بخاری شریف اول جلد 158، مسلم شریف کې همشتا، نسائی شریف 1 جلد 114 صفحه کې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ابو ہریرہ نقل کړي فرمائی لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، مسجد الحرام ومسجدی هذا ومسجد الاقصى او کما قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی خبردار تاسو به سامان د سفر نه تړئ مگر صرف درو جمعتونو ته. سفر به نه کوي بل زیلا، صرف درو جمعتونو له تاسو سفر کوي، یو مکه مکرمه ته یو مسجد نبوی ته او یو جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بیت المقدس ته د غدرو جمعتونو لبا سفر کوي، بل زیل به تاسو سفر نیت نه تړئ، سفر به ولا نه کوي. نو قبر ک نږدې وی ټیک دی، کلری وی نو بیا ورله سفر جایز نه دی. او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام قبر په نورو قبرونو مقیاس کوي ځکه چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام قبر مبارک د مسجد نبوی حصہ ده او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام قبر لتلل هغه د نورو قبرونو تللو په شان ته نه دی، نه هغه لکه یو سړی ورزي نو هغه کې ثواب شته، خو نورو قبرونو تبا نورو ځایونو تبا پنیت د سفر نزي. شاه ولی الله رحمت الله علیه تفصیل کوي د دې روایت متعلق حجت الله البالغه جلد 1 صفحه نمبر 192 کې هغه وی یقول کان اهل الجاهلیه یقصدون مواضع معظمه بزعمهم یزورونها ويتبركون بها وفيه من التحریف والفساد ما لا يخفى. وی په زمانہ د جاهلیت کې خلق بد بازی زاینو د عظمت ګمان کولو مقصد به داو چې دا زه ډیر برکتی دی. د کفارو په زمانہ کې د جهالت په زمانہ کې بازی زاینو داسي و چې هغه به خپل ګمان کې معزز ګڼلو، لکه نن سبا مسلمانان داتا گنج بخش معزز گنی، سوک پیر بابا معزز زیارت گنی، سوک کاکا صاحب، سوک کھیرڑے نکو، سوک گلابا، سوک وغیرہ سوک وغیرہ. نو خیال دائی چیرہ داخو برکت والا زایون دی، نو آغا فرمائی چی اغوی بدا ارادا و دو بازی زایونو دا عظمت یزورونها، نو آغا زیارتونو لبتلل ویتبرکون بها، و آغا زی برکتی گنا او وی چې وفيه من التحریف والفساد ما لا يخفى. خو وی په داسې زایونو تتللو
او د هغو زیارت کولو کې ډیر لوی فساد او تحریف ته چې ما لا يخفا وي هغه پس خاوندانو د علم باندې پټ نه دی. عقلمنو خلکو ته پته لګي چې په دې کې څومره فساد دی. څه شی دی؟ فرمایي فسد النبي صلی الله علیه وسلم الفساد. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه فساد بند ک. څنګه؟ د دې وجنا لالا يلتحق غیر الشاعر بالشاعر، د دې لپاره چې ملحق نشي غیر شاعر شاعر الله سلام، ولی الله يسير ذریعہ لعبادت غیر الله. جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زکو فرمایل چې دغه درو جمعتون علاوه بل زیل بسوک سفر نه کوي، د دې لپاره چې الله يسير ذریعہ لعبادت غیر الله، زکه چې دا ذریعہ د عبادت د غیر الله نه ګرځي. بیا اخر کې فیصله کوي والحق عندي، وی حق زما په نسبان دې داده، حق زما په نسبان دې داده ان القبر ومحل عبادت ولي من الاولیاء والطور كل ذلك سواء في النهي. وی زما په نسبان دې حق خبره داده چې قبر وی یا کده یو ولی د اولیاء الله نه داغه د عبادت زیوی یا کوئی تور وی یا بل بزرگ زیوی نو که هر زیوی کل ذالک سواء فی النهی. وی د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام منع کی ټول شامل دي. پیغمبر علیہ السلام فرمایلی دي چې دغه درو جمعتونو نه علاوه بل جمعات له څوک سفر نه کوي. وی که هر څومره برکتی زیوی د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په منع کې راغلی دی چې هغه به ته سفر نه کوي بغیر دغه درو ځایونو نه، دوی ته سفر جایز دی. تفہیمات الہیہ کے شاہ ولی اللہ علی کی دویم جلد 45 نمبر صفحہ کے فرمائی جو شخص اجمیر میں حضرت خواجہ چشتی کی قبر پر یا حضرت سالار مسعود غازی کی قبر پر یا ان کی مانند کسی اور قبر پر اس لیے گیا کہ وہاں کوئی حاجت طلب کرے تو اس نے ایسا گناہ کیا جو قتل اور زنا سے بھی بدتر ہے. وی کچری او مسلمان دا اجمیر زیارت تا یا دا خواجہ چشتی زیارت تا یا دا حضرت سالار مسعود غازی زیارت تا یا دا سے قبر پشان تا بل دا چا ولی قبر تا سوک لاڑو او مقصد داو چہل تا دعا او غوارما حاجت او غوارما اللہ نا اولادونا او غوارما. وہی تو اس نے ایسا گناہ کیا جو قتل اور زنا سے بھی بدتر ہے. وہی دا سے گناہ وکړه چې دا د قتل او د زنا نه هم ډېر زیات لوی ګناه ده. دومره زیات په سړی ګناګاریږي ځکه چې حاجت غختلو زه خو جمعات ته. الله فرمای ادعونی استجب لکم، ما نغواړه هر ځای کې چې غواړې زه د قبل اولو والا یم، ضروری نه ده چې قبرونو لبځې. امدارنګي د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت ته آغا فرمائی ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ بصرہ بن ابی بصرہ الغفاری اولید چرا روانو داسې د کوهی تور طرفنا نو چې کله اولید چې د تور طرفنا را روان دی ورته وی چې چرته تلوي وی یاره دا تور لتلو ما سوک تلو. بصرہ بن ابی بصرہ الغفاری صحابی دی آغا تلو ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ اولید لکه یو سړی چې بالفرض چرتا پیر بابا لتلی ته په خبر کې ور سره ملاو شو ورته چې جی چرته مو تشریف وړو چې هغه درته وی چیرې جی پیر بابا لتلم وی ښا. ابو هريره ورته وی چې چرته تلوي. ابي بصرا غفاری ورته وی چې تور لتلم برکتی زیره پیغمبر موسی علیہ السلام الله سره پکې ملاقات کړي دی وړ بهتر زیره. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي ورته وی چې والله کچره د تلو نمخ کې ما سره ملاوي نو ما به منا کړي وی د دې حدیث د وجنا. دا حدیث بصرا غفاری ته ابي بصرا غفاری ته نو رسیدلې. ابو هريره چون کې راوي دی هغه وی چې کچره ته ما مخ کې لیدلې وې چې ته کوئی تور تروانی چون کې تور لري او سفر ورته کېد نو وی ما به منا کړي وی چې ګوره پیغمبر علی السلام فرمایي چې د درې جمعتونو نه علاوه بل ځای به څوک سفر نه کوي. دال منهاج صفحه نمبر 117 اوضح الاشاره صفحه نمبر 39. علامہ ابن حجر رحمت الله علیہم لری ځای ته سفر کول بغیر د دې درې جمعتونو نه فتح الباری دریم جلد 65 نمبر صفحه کې حرام ګڼلې دي.
وای چې دا جایز نه دی. بهرحال په دې باندې ډېری کافی حوالی دي، خو حقیقت دا دی چې لري ځای ته سفر جایز نه دی. او کچا د جواز قول کړي دی بعض علماو، نو محققینو او حق پرستو علماو هغه ته ډیر جوابونه ورکړي دي، ورته ویلي دي چې تعالی دا غلط فهمی شوی دا غلط فهمی شوی دا پوه شوی نه، حقیقت دا نه دی. اوس اخیری و مسله دا ده چې آیا دا خزو د پاره زیارت د قبرونو، لکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي كنت نهیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها. پیغمبر فرمایي ما د زیارت د قبور نه منع کړی وای، نو فزوروها، اوس زئی زیارتونه کوي. سوال دا دی چې دا اجازت صرف ناره نه وته ده که زنانه وته هم اجازت ده؟ آیا زیارت د قبر با صرف ناره نه کوي که زنانه به هم کوي؟ په دې باندې پکار دی. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نے روایت نقل کی عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن الزوارات القبور والمتخذین علیها المساجد والسرج. وی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی لعنت فرمائلے دے پاگو زنانو باندی چاگا زوارات القبور چاگا دیر زیارت دو قبور لذی والمتخذین علیہ المساجد والسرج او پاگو خزو باندے ہم لعنت پیغمبر فرمائلے دے چاگا آلتا قبرنو کی نفلن و عبادتن کئی یا آلتا ڈیوی بالی یا گربتیانی لگئی. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت پہ لے گلے. مجموعۃ الفتاوا سلروشتم جلد 353 نمبر صفحہ کے ذکر دے. مشکات شریف کے پاول جلد 154 نمبر صفحہ کے دا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دا روایت ذکر دے. والتا صیغہ دا زائرات القبور زکه بعضی مليان وای چې زوارات ویلې وي، مقصد دا دی چې څوک کمی خزي ډیر زیارت کوي نو پاغه لعنت ته، چې لږ زیارت کوي بیا خو په لعنت نشتا. مونږ وای چې ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم زائرات القبور. دلته ډیر نه دی ویلې، دای فرمایلی دي چې لعنت د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې لعنت دی پاغه چا باندې، پاغه زنانه باندې چې هغه زیارت د قبرونو لذي. دا نه دی ویلي چې ډیر ازي. ابو داود کې اومشتا، مسند امام احمد کې اومشتا، نسائی کې اومشتا، ترمذی کې اومشتا. دینه صفه معلومه ده چې زیارت کوونکو زنانه و باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لعنت لیکلې ده چې هغه د لعنت مستحق دي. امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ شیخ الاسلام مجموعۃ الفتاوا جلد 24 صفحہ نمبر 344 کے آغا سے فرمائی والصحیح ان النساء لم يدخلن في الاذن في زیارت القبور لعدت اوجهن. آغا فرمائی چې صحیح قول صحیح خبر ادا چې زنانو د پاره د اجازت نشتا او د اجازت نه خزي وتلی دي د سو وجوهات په وجا. دا اجازت چې کم پیغمبر علیہ السلام فرمایله چې فزوروها، پس اب زیارت کیا کرو. وی دې کې زنانا ندی شمار، خو په سو وجو ندی شمار، هغه وجوهات هم بیان کړی دي. یو خدا فرمایي چې فزوروها د مذکر صیغه ده. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مذکر نارینه خلق مخاطب کړی دي چې فزوروها تم زیارت کیا کرو، نو فزوروها مذکر صیغه ده، زنانه پکې نشتا. دویم وی کچره د خزو د پاره رخصت وې نو بیا باغوی د پاره زیارت مستحب وې، حالانکه جمهور د دې قائل نه دي. کچره خزو د پاره زیارت جایز وې نو بیا به زیارت د خزو د پاره مستحب هم وې، لکه څنګه چې نارینه او ته مستحب ده په جایزه طریقه. وی خو جمهورو کې هیڅ څوک د دې قائل نه دي، هیڅ کوم دانه وی چې زنانو د پاره مستحب ده. او بل جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا جنازي مونږ وک مرده پسې هغه ته یو قیرات ثواب ده. لکه نن سبا زمانه په تحت سړی وایي چې چا یو مرده پسې د جنازي مونږ کو ناغله یو روپے ثواب ده. او چې چا په دفن کولو کې هم شمولیت اختیار ک،
خخولو پوری ایثار شو هغه ته 2 روپے ثواب دی. او په دې روایت کې من راغله ده، من هر څوک چې وی چې جنازو کې 1 درهم او چې دفن پوری ایثار شي 2 درهم، نو صيغه د من راغله ده چې هغه اتفاق عام ده د نارینه او د زنانه او د پاره. خو د دې مننا د دې عمومنا خزي چې کمی دی هغه مستثنا دي، ځکه چې تمام علماء کرامو خزو د پاره جنازې پسې تګ ناجایز ګڼلې دي. منکړی دی بقاعده چې زنانه به جنازې پسې نزي، مړې د کور اوزي نو نارینه به ور پسې د شان رواني، زنانه به هډو د کور نه بار نه اوزي. نو چې کله د جنازې نه من دي نو د قبر د زیارت د قبور نه خو به طریقه اولا من دي. دا 3 وجوهات بیان کړي او 24 نمبر جلد کې 353 کې په دې مجموعه الفتاوا کې لیکي لعن الله زوارات القبور بعد اذنه للرجال في الزياره. وإذا لعن الله زوارات القبور ټکه چې پیغمبر فرمایلی دی دا بعد اذنه للرجال في الزياره، دا نارینه ته د اجازت ورکولو نه بعد فرمایلی دی. اوله وی چې نارینه ته اجازت ته، پس دا غینه وی چې خزي چې زیارت د قبر لذي الله لعنت دی په. ويدل على ذلك انه قرنه بالمتخذين عليها المساجد والسرج وذكر هذا بصيغه التذكير. وی متخذین او السرج وغیرہ دای چې ذکر کړی دی په صيغه د مذکر سره التي تتناول الرجال ولعن الزائرات جعله مختصا بالنساء. وی زائرات سے غي خزو پورې خاص کړی دا، نو دینه معلومیږي چې لعنت د خزو د پاره دی او اجازت نه بعد پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دی. بعض خلک دا شوبه په پیش کوي چې وی چې حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها چې د خپل ورور قبر لتلې و. ترمذی شریف کې راځي اول جلد 125 کې چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نا عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها ورور چې کله وفات شو نو د قبر لا ورغلا، نو وی چې زیارت د قبر چې زنانه ولا نه وي نو عائشہ ولتلا. مونږ ورته وی چې دا کومه صفه د ترمذی اول جلد 125 نمبر صفحه کې د دې جواب هم ذکر دی، خو که انصاف سره سره وګوري. حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها کله چې درور قبر لاړم ورته وی لو شهدتک ما زرتک، وی کچری زستا د خخولو په وخت کې حاضر وې روران والله زب قبر لنوي راغلی. شیخ الهند دیوبندی آغا ترمذی شریف په شرح کې لیکي جلد 1 صفحہ نمبر 204 کې حدیث نمبر 960 تحت آگے کی لکھی لو شاہدتک وقت الوفات لما زرتک قبرک لأن زیارت القبور للنساء ممنوعات. شیخ الہند دیوبندی رحمت اللہ علیہ فرمائی چې عائشہ بی بی ورتوي چې کچره زستا د خخولو په وخت کې موجوده وي نو لما زرتک قبرک ازبستا قبر لنوي راغلی. ولی لأن زیارت القبور للنساء ممنوعات، زکه چې د قبر زیارت کول زنانو د پاره منوي نو زبستا قبر تارګز نه راغلی. امدارنګي زمن قاضی ابراہیم الحنفی خپل بیانات کتاب مجالس الابرار کی لیکي 336 صفحه کې اغالی کی قال عامه العلماء هذا في حق الرجال واما النساء فلا يحل لهن ان يخرجن الى المقابر. وی عام علماء لیکلی چې دا په حق د نارینه سړو کې دی، دا د نارینه سړو په حق کې راغلی دی. قال عامه العلماء هذا في حق الرجال، دا په حق د نارینه کې دی. واما النساء فلا يحل لهن ان يخرجن الى المقابر. وی زنانو د پاره قبر ته وتلاړو جایز ندی، زنانه به قبر لنزي. نصاب الاحتساب کې راځي بهترین عبارت په لیکلې ده. هغه فرمایي وی یو سوال وشو، قاضی نه سوال وکړی شو چې زنانو چې قبر لا زنانا زین ورته څومره ثواب به ملاويږي. هغه ډېر عجیب جواب ورکړي. فرمایي ان القاضي سئل عن جواز خروج المرات الى المقابر. وی قاضی نه تاسو وکړی شو چې خزه کلا قبر ته وځي ناغه د پاره څومره جایز دی.
نو فقال لا تسأل عن الجواز، هغه ورته فرمایي چې د جواز خوړو تپوس مکوا، دا خوړو موایا چې جایز دیو کنام. فی مثل هذا پدا سے خبرو کې د جایز تپوس مکوا. وانما تسأل عن مقدار ما يلحق بها ما يلحقها من اللعن، وې دا سه ځکه تپوس کوا چې څومره لعنت به پاغه خزه باندې وریږي، دا خو موایا چې جایز دی کنا، بلکہ عن مقدار ما يلحقها من اللعن، دا وایا چې څومره لعنت به پیوي. فإنها لما نوت الخروج كانت في لعنة الله وملائكته، وإذا چې کله دا زنانا د وتلو نیتو کلا وتلی نوی، نیت صرف دا کړی چې زیارت لازمام، وای څنګه چې کور کې نیت د زیارتو کی نو کانت فی لعنة الله وملائکته، نو برابر په دې باندې کور کې لعنت د الله د طرف نه او د ملائکو د طرف نه شروع شي. د چې کور کې دا اراده وکي چې قبر لازمه، نو وای د الله طرف نه او د فرشتو طرف نه لعنت په شروع شي. وَإِذَا خَرَجَتْ لَهِقَتْهَا الشَّيَاطِينُ، وای کله چې کور نه روزي نو شیطان ورپسې شي. خلق ته چې وای ګورا برقه وګورا پوندې وګورا ادا سه پلانې زه وګورا دا زه وګورا څنګه مزل کوي شیطان، خلق له خزه خيسته کوي او زرګونو کسانو له وخی ارزه نه خلق ورته ګوري. وَإِذَا تَتِ الْقَبْرَ، وای کله چې قبر لراشي نو يلعنها روح المیت، نو کم قبر ته چې راشي هغه د قبر والا دا غ روح ور باندې لعنت وای چې لعنت دی پتا باندې چې تمالا راغلی. ا د قبر والا روح چې کم وی هغه ور باندې لعنت وای چې لعنت دی پتا باندې چې تما تراغلی خزي کموري کخوري کخزي کار سوپی. وَإِذَا رَجَعَتْ تَكُونُ فِي لَعْنَةِ اللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ حَتَّى تَعُودَ إِلَى مَنزِلِهَا، وی کله چې را واپس کیږي نو لعنت ور باندې وریږي د الله او د ملائکو د طرف نه، حتی تعود الی منزلها، تر دغه پورې چې کور ته ننوزي، تر کوره پورې په لعنت وریږي. وقد روي في الخبر ايما امراه خرجت الى مقبره يلعنها ملائكه السماوات السبع والارضين السبع، ویو روایت کې راځي چې کله خزه مقبره ته وزي نو د و اسمانونو ملائکه ور باندې لعنت وایو، د وزم کو ملائکه ور باندې لعنت وایي. مجالس الابرار 336 نمبر صفحه کې. امدارنګي مختصرا اصلاح الرسوم افغانی صفحه 83 کې عمر راغله ده. امدارنګي کبیری کې 550 کې مختصرا راغله ده. تا ترخانیه کې عمر راغله ده. دا د احناف کتابونه دي چې کله خزه د کور نه بار د قبر او د زیارت په نوم وزي نو جایز او د ناجایز تاسو مکوا، په دې بد الله او د فرشتو د طرف نه عمر لعنت وریږي چې ترسو پورې دی واپس نه راغلی. دومره زیاته ګناه ده. نور ان شاء الله مختصر غونته سبا که خدای کوي واخر دا چې مجالس الابرار او اصلاح الرسوم او تارخانیه وغیرہ لیکلی دي چې د یو قزینه تاسو وشو چې خزه زیارت لذي جایز دی هغه ته تک کنه دی جایز. هغه ورته چې لا تسأل عن الجواز فی مثل هذا، دا سے خبرو کې د جواز تاسو مکوا. وانما تسأله عن مقدار ما يلحقها من اللعن، دا تاسو کوا چې پاغه باندې بسمره لعنت وریږي چې د کور اوزي، او لعنت د الله او د ملائکو د طرف نه پاغه خزي وریږي چې د ارادو کی کور نه دوتو زیارت ته دتلو، او ترسو پوری چې د واپس شوی نیوی نو په دې باندې لعنت وریږي. او کشف الغمه کې لیکلی دی جلد 1 صفحہ نمبر 308 کی. وقال ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى كثيرا عن زيارة القبور ثم رخص فيها للرجال دون النساء. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نا عبداللہ ابن عباس نقل کئی چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام با زیارت د قبرونو نا خلق منع کول چې مزي، ثم رخص فيها للرجال،
چې کله د خلکو په زړونو کې ایمان مضبوط شو او دا یقین پیدا شو چې اوس دا خلق د غیر الله عبادت نه کوي، الله یې وپېژند، ایمان او یقین یې مضبوط شو، بیا ثم رخص فیها للرجال، بیا یې سړو ته اجازت ورک چې تاسو زیارت ته ځئ، نږدې زیارت ته د سنتو مطابق. دون النساء خزو له اجازت ورنک، خزو د پاره تګ ناجایز دی. او هغه حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها چې ضرور عبدالرحمن قبر لتلی وا، نو ما پرون درس کې داغه جواب کړو چې شیخ الهند رحمت الله علیه تقریر ترمذی کې دام ویلیو چې کچری زه حاضر وې لو شهید تو کا، کچری زه حاضر وې په وخت د استاد خخولو کې نو لما زرتو کا، نو ما بستا زیارت د قبر نو کړې، لئن زیارت القبور للنساء ممنوعه. دا هغه یو جواب بلم ده. تقریر ترمذی صفحه 33 کې شیخ الهند لیکلی دي، عقد اللؤال والدرر کې نقیب احمد رباطی هم لیکلی دي 134 کې. هغه روی ان عائشہ رضی الله تعالی عنها كانت تبكي دائما وتظهر التعصف على فعلها هذا. وی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بجڑل ہمیشہ بے جڑل او افسوس بے ذکر کولو چی افسوس دے زد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د منع کولو باوجود د خپل ورور عبدالرحمن قبر لولی تلی امام داغی تر آخر وقت پورے ارمان کولو. دا بیوی چی ولی زتلم علا فیلها هازا پدی فیل باندے بتب کی دائمن ہمیشہ بے جڑل چی مانا دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سنتو خلاف کار شوے دے. نو دا خضو زیارت متعلق علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ لکی وَلَقَدْ كَرِهَ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ خُرُوجَهُنَّ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَيْفَ إِلَى الْمَقَابِرِ. وی اکثر علماء کرامو د خضو وتل مانزتهم نجائز گرنلی دی. دا جمعی منز فرض دے خض باندی نشتا، گورا فرض ور باندی ساقیت تی دا دے وجنا زکا چکا چر خض دا جمعی منزل زینو پرادی نرے نبے گوری کور نبا بار اوزی آزرہا سترگی باور باندی لگی، ہزارہاو نارے نو باندے با دا خض سترگی لگی، لکا سنگا نارے نتا دا خضو لیدل جائز ندی، امدارنگی زنانا دا پارا دا نارینا لیدل جائز ندی. تاسو خیال کړئ بعضی زنانا چی پا برقه کی روانی نو ارد گرد سترگی غڑی دے زڑی کی وی چی گدا ز پرده کوم نا ٹک دے تا خسوک نوینی ستا چہرہ خو پرده نو سڑو تاوینی دا هم گناہ دا تا لهم دا نارینا سڑو مخونه او سترګو لیدل جایز ندی. بعضی زنانه برقه کې ناستی په زور زور خبرې کوي خاون سره، ته به وایي چې کچا خبرونو لکه نه ولیدا ټول گاډي او پیک اپ کې خبرې اورېدای شي، نو دا خو پرده نه ده، دا خو سي شرمول دي. نو علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ فرمائی لقد کرها اکثر العلماء خروجهن الى الصلاة. وی اکثر علماء کرامو وتل د خزو نجائز ګڼلی دي، بند کړي دي، مکروه ګڼلې دي، حرامي ګڼلې دي. منځونو ته د جمعې مونږ فرض دی، خو زنانو باندې نشته ځکه چې پردي نارې نه به ګوري او پردي نارې نه به خزي ګوري، خزي به نارې نه ګوري. اختر مونږ واجب دی، زنانو باندې نشته ځکه چې زنانه به د کور نه بار نه وځي. د جمعې مونږ وګورا سنت موکده دی، اخپل محلی کی کور پوری نزدې جماعت تا الله اجازت نه دی ورکړي. نزدې جماعت په خپل جماعت کې ټول رشتہ داری د محلی خلک وی، خو التم ولا اجازت نشتا. لیکن افسوس خبره د مسلمانانو ته چې په دومره غټو غټو خبرو باندې سوچ نه کوي. پکار دی چې سړی 10 منټو د پاره گریبان کې سر ټیټ کی او دا سوچو کی چې د جمعې مانځله خزله اجازت نشتا، اختر منزل اجازت نشتا، د محلی جمعات تا د وتلو اجازت نشتا، نو قبرستان تا د تللو اجازت د کم ځای نه راغی.
نو د قبر زیارت د ښځې دپاره نه سنت دی نه فرض دی نه واجب دی او فرض ور باندې الله پریخي دي فرض ورته معاف کړی دي نو تو ور باندې مستحب کوي ډیره د افسوس خبره ده دا داسې مثال لري لکه بعضې پښتانه به تاسو لیدلی بعضې پښتانه انپړه پښتانه چې کله استنجا کوي نو چې د استنجا ځای څرګندي پټ نی نو که تاسو خیال کړی چې د استنجا لکینی نو تمام ملګرو ته تمام خلقو لزان وخای خیال به مو کړی چرته جماعتونو کې حالان کې د ځان پټول څه شی دی فرض دی د ځان پټول څه شی دی فرض دی او استنجا کله مستحب وي کله سنت وي ډیره کم واجب وي استنجا کله واجب کیږي چې کله د انسان خېټه خراب وي په هغه حالت کې چرته استنجا پچا واجب شي کني استنجا هرگز واجب نه لوټي سره ټایلټ پیپر سره چې کومه استنجا وشي نو بس هغه کافی او د ځان پټول په هر وخت کې فرضي خو چې د مسالې نه معلوم نه سړی چې د دین نه معلوم نه هغه عاجز د خپل ځان عزت هم نشي ساتلی نو هغه به ګوري داسې به استنجا لکینی چې تمام د جماعت خلکو له به ځان وښایي فرض به ختم کی فرض به تباہ و برباد کی او مستحب به ادا کی څه چل استنجا مو کول هلکه مستحبو د پاره د فرض پرې ښودل نو زمونږ پښتانه د ښځو ستر د ښځو پرده د ښځو کور کې سطل موکد فرض دی یقینی فرض دی قرآن کې یو آیت نه دو نه درې نه ډیر بشمار آیاتونه په دې باندې دلالت کوي چې زنانه د پاره یا کور دی او یا ګور دی بل زید زنانه د پاره نشتا الا للضرورت الشرعیه چې کله ضرورت شرعیه وی جدا خبره ده هغه نه ډېری خبرې بیا مستثنایی خو نور د خزې د پاره کور او ګور نه علاوه بل ځای نشتا او د مستحب ته روانه کړي او برقه په اغوستي سچل د زیارت کو نو بهر صورت هغه وایي چې اکثر علماء کرامو وتل د زنانو نجایز ګڼلی دي فکیف الی المقابر نو څنګه دی قبرون لجایز کړي شي وما اظن سقوط فرض الجمعه علیهن الا دلیلا علی امساکهن عن الخروج مع داهم سلورم جلد 77 نمبر صفحه کې لیکي هغه وایي چې زه ګمان نکوم چې فرض د جمعې ته ساقط کړي زنانو نام الله ور باندې جمعه فرض ده لیکن هغه نه ساقط کړي را چې په زنانه جمعه نشتا وای دا دلیل دی د خزو اسارولو په کورونو کې چې کور کې دی اساره ای چې فرض جمعې له زبار نه پریدم الله وای نو ته بیا نورو سيزونو لولې بار وباسي امدارنګي علامه بدرالدین عینی الحنفی د امام اعظم صاحب د مذهب لوی عالم دی هغه قرطبی نه نقل کړی اما الصواب فحرام علیهن الخروج وای صحیح خبر ادا چې زنانو باندې وتل حرام دی کور نه بزنانا بار نوزی بغیر د ضرورت شرعینا آخر کې سلورم جلد صفحه نمبر 78 کې لیکي وحاصل الكلام من هذا كله ان زیارت القبور مکروهه للنساء وی حاصل د کلام دا دی چې دا ټولو خبرونه دا معلومه شوا چې خزو د پارا زیارت د قبرونو مکروه دی بل حرام بلکې حرام دی یعنی حرام تنزدی حرام دی فی هذا الزمانه پنن زمانہ کې نن سبا پرفتن دور دی دا سه پرفتن دور دی چې حدی نشتا تاسو وینئ چې کلا زنانا مړ شي نو خلق زنانا د پردې د پارا پاغي باندې برنا جال غونی اچي کني اچي چې په مر کې هم داغي وضع قطع سکونینی الکه خزه چې مړ شي نو د شیطان ورته ډیر ته سوچوي او که ژوندې ته ډیر سوچوي ژوندې ته زیات وی کنه چرته مړی خزي تا سو ګوري تا چرته لیدلی دي چې مړی خزي له نوجوانان لار کې ولاړی چې لکه فلانه مړه د منګي وینو چرته هم داسي ني مړی ته سوک نه ویني خو مسلمانان داغي میت پټوي خمزیدار او ژوندې ته خلک ګوري لار کې ورته ولاړی دهغه لیدون کی دهغه خکاریان زیاتی واغه نه پټي چې کم شیخ کار شتا هغه پټول نه غواړي او چې د کم شیخ کار نشته هغه پټ ساتي عجیب خبره ده
بہر صورت ابن امیر الحاج وئی مدخل کے جلد 1 صفحہ نمبر 208 کے آغا وئی وینبغی له ان یمنعهن من الخروج الى القبور مناسب دادی مسلمانانو د پارا چې قبرونو ته وتلو نه زنانا منکی چورته وي چې بار مزه قبرونو لا فإن كانت له میتون اگر چې د زنانا خپل سړی مړوي اگر که د زنانا خپل کور کې څوک مړي بیا به هم د قبر لنزي پلارې مړ دے مورې مړ دا رورې مړ دے ترې مړ دے ماماې مړ دے وغیرہ وغیرہ ہر سو کی چھ مړ دے دے بنوزی لأن السنت قد حکمت بعدم خروجهن زکوی چې احادیث حکم کړي دے دوی په نو تلو باندې چې نبوزی دوی لپاره وتل نشتا بل ذکیلی کی و ما خروجهن فی هذا الزمان وی چې د خزو وتل په نن زمانه کې فمعاذ الله وی دا الله پنا نن زمانه کې د خزو وتل فمعاذ الله وی دا الله پنا وی دا الله پنا دا ان یقول احد من العلماء ومن له مروه او غیرة فی الدین بجواز ذالک وی پنا دا الله دا چې نن سبا څوک عالم چې هغه کی غیرت وی من له مروه او غیرة فی الدین وی ډیر عجیب خبره دا چې نن زمانه کې دا الله پنام چې یو عالم چې هغه کې مروت او غیرت دینی وي به جواز ذالک چې د فتوا د جواز ورکی یعنی که د سره دین نه خبر سو خو چې غیرت پکې نو دا به نه وایي چې زنانه و د پاره زیارت شتا افسوس د مسلمانانو کم کارونه دي چې هغه د شریعت خلاف نه دي کړی ابراهیم حلبی شرح منیت المصلی 564 کی لکھی وَيُسْتَحَبُّ زِيَارَةَ الْقُبُورِ لِلرِّجَالِ وَيُسْتَحَبُّ زِيَارَةُ الْقُبُورِ لِلرِّجَالِ وَتُكْرَهُ لِلنِّسَاءِ وی زیارت د قبرونو نارینه‌و د پاره مستحب ده نزدې چوي د سنت مطابق چوي کله کله سهار و بیگانا خلکو په ګلان اچولی که خیال مو کړي زروره کې په لګولی چونی ولا ور کړي خدای عالم دے چې سسن دا خلق نه کوي بہرحال وتکره للنساء او د خزو د پاره حرام ده او کما خزا قاضی ابراہیم الحنفی مجالس الابرار 336 کی لکی چې کا کما زنانا د شریعت حکم اومنی او قبر لاړه نشي کور کې 2 رکعات نفل کی او قبر والا پسې وبخي نو هغه ته څومره ثواب ملاويږي دا خو واوریدل چې کما زنانا قبر لدتلو ارادو کی نو لعنت په شروع شي د الله او د ملائکو د طرفنا ترسو پوری چې دی واپس راغلی نی نو په دې باندې لعنت وریږي دا خو هغه زنانه ده چې هغه زیارت لاله شي اوس چې کما زنانه زیارت ته نزي کور کې 2 رکعات نفل کوي او ثواب ورپسې بخي نو مجالس الابرار 336 لیکي وایما امرات دعت للمیت بخیر ولم تخرج من بیتها یؤتیها الله تعالی ثواب حجۃ و عمرہ وی کما زنانا چې کور کې 2 رکعات نفل کی یعنی کور کې دعا غواړي د خیر کور کې ناسته ده اړو د نفل نو کی صرف د خیر دعا غواړي بخیر دعت للمیت بخیر دعا غواړي د خیر ولم تخرج من بیتها کور نو نزی نو یعطی الله تعالی ثواب حجۃ و عمرۃ الله دی و حج دی و عمره ثواب ورلور کوي چې دا غیرتی زنانا ده دا الله حکم ومنلو فرض مات نکړل پرده مات نکړه کور نه دعا وکړل چې یا الله پرنه فلانه خزا یا فلانه سړی یا د فلانی قبر والا یا الله وبخي نو د حج او د عمره ثواب ورته ملاويږي ابو حاتم ابو داود او نسائی په خپل صحیح کې نقل کړی دي چې عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې منګه و جنازه وکړه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام را سراونو جنازې نه واپس را روانو وی چې لار کې را روانو جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لره نه وجنه ولیدا دا سلره نه ورته زیر شو چې ویل دا جنې را روانه ده وی ودرېدو یو بل نه تاسو کو چې دا خو فاطمه ښکاری
وی ورته ودرېد په لار کې. نو چې کله راغله نو هغه حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها وام جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې اے فاطمه تصد پارا وتلې چرته تلې. هغه ورته وی چې یا رسول الله دې کور ته تلې ما پدې کې مې و ملګری مړوا د هغه تعزیت مې کولو. د پردې نه مخکې خبره ده، هغه زمانہ کې لا د پردې حکم نو نازل شوه. وې دې کور لا تلې ما تعزیت مې کولو. تاسو ورته فاتحه وایي چې فاتحه مو کوله، دعا مو کوله. وی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي لعلک بلغت معهم القدام. وی کېدلې شي چې تا غوي سره زیارت ته لاړوي. داسې خو دې نه کړي چې زیارت ته ور سره تلې وي. اما انک لو بلغت معهم القدام. جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې کېدې شي تا غوي سره زیارت ته تلې وي. نیل الاوتار کی وئی چې کله دا خبر عائشہ سیدنا فاطمه رضی الله تعالی عنها واورید وی چې معاذ الله دا لا پنا استاد خلینه منګ اوریدلی دي چې زنانه او ته قبرستان ته تک جایز نه ده. نو زب بیا څنګه تلم؟ نیل الاوتار کې راځي جلد 4 صفحه نمبر 119 کې. او حاکم وی چې صحیح الاسناد علی شرط الشیخین، روایتم صحیح ده، گڑبڑ پکې نشتا. نو جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی چې کې دیشي ور سره قبر لتلوي او ورته چې معاذ الله خدای دې داسيونی کی چې قبر تلاړه شمام. بیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمای اما انک لو بلغت معهم القدام. اے فاطمه کچری تا غوی سره زیارت لتلوي نو ما رأیت الجنت حتا یراها جد ابیک. نو تابا هغه پوری جنت لیدلې نه چې تر سو پورې ستانه ک جنت نه ویلې دلې. نکي سوکو نکي جنت تتلې شي. د فاطمه رضی الله تعالی عنها نک سوکو عبد المطلب عبد الله دای نکونو هغه جنت تتلې شي نشیتله. زکه چې هغه خو ایمان حالت نه بغیر مړ شي دي. اگر چې اهل سنت والجماعت عقیده دار چې په دې باندې ومن خبرې نه کوو، خو حقیقت دا دی چې هغه جنت ته نشیتله. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نمخ کې د جهالت په زمانہ کې دا غوي وفات شوه دی. نو جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي اما انک لو بلغت معهم القدام ما رأیت الجنت حتا یراها جد ابیک. نو تب تر هغه پورې جنت ته نه وېتلې چې تا نک نه وېتلې. بل ذکر راځي چې تب تر هغه پورې جنت لا نه وېت تا بد جنت بوی نه وېلې دلې. بل روایت کې راځي تا بد جنت بوی نه وېلې دلې. مجالس الابرار کې هم شته 336 کې، مجموعۃ الفتاوی ذکر کړی دی 361 جلد 24 کې، او فتح الملهم کې دا مضمون شته. علامہ شبیر احمد عثمانی دیوبندی 511 جلدوں کې ذکر کړی دی. دین علاوه حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ یو روایت نقل کړی دی د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نا چې کومه زنانا زیارت لذینو پاغه باندې لعنت د الله دی. ابن ماجہ 242 صفحے کی حدیث نمبر 1594 کی ذکر دے. امدارنگ یہ روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم ابن ماجہ 242 کی ذکر دے 1596 نمبر حدیث دے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم دی مضمون یہ روایت ابن ماجہ 242 حدیث نمبر 1595 کی ذکر دے. تصریحات دو علماؤنا او د امت د فقهاو او د محدثینو تصریحاتونه دا معلومیږي چې خزي کله چې زیارت لذین هغه د ثواب په ځای د لعنت مستحقي. ځکه چې سړی سوچو کی چې د جمعې مونږ فرض ده، د اختر مونږ واجب ده، او عام مونږونه په نږدې جمعات کې سنت موقت دي جمع، خو خزو باندې دا نشتا، کور کې به کوي. نو بیا څنګه څوک دا ویلې شي چې زیارت ته غوي د پاره تک جایز ده؟ نه، بغیر د ضرورت شرعینا زنانا د پاره کور نه وتل او دا غپې شپې لګول او دا یوځه بلځه خپلوانو رشتہ دارانو کرتلل دا شرعاً قطعا جایز نه دي. اگر چې مسلمانانی کوي خدا دې هر سړی زړه کې وایي چې دا مونږ ګناه کوو، بس الله دې مونږ معاف کی
الله دې موږ له توفیق راکړي. خدا دې نه وایي چې دا جایز دی، ولې که جایز ورته وایي نو حرام ته چې څوک جایز وایي هغه کافر کیږي. خدا دې وایي چې یا الله موږ کمزوري یو، یا الله موږ له توفیق راکړي. بہرحال بعض روایاتو کې داسې راځي چې زنانو د پاره، یعنی هغې روایاتو نه دا معلومیږي چې زنانو د پاره قبرونو له تک جایز دی. کیدای شي څوک درته داسې یو روایت پیش کړي. نو عینی شرح د بخاری کتاب العیدین کې فرمایي چې کم ځای نه دا معلومیږي چې دا زنانو له تک جایز دی، نو وی هغه روایت په هغه زمانه باندې محمول دي چې هغه زمانہ کې د فساد او د فتنې خطر نه و. پاک زمانہ و، پاک خلقو، نو کیدای شي هغه زمانه کې دی یو روایت داسې مفهوم وی. او ای ثم علم ان هذا كان في ذلك الزمان لامنهن من المفسده بخلاف اليوم. داسې روایت کوي نو دا د هغه زمانه په باره کې دي چې هغه امن زمانہ و د فساد نه، فساد پکې نو. خلقو د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دین صحیح طریقے سره عمل کې راوسته وو. بخلاف اليوم نن سبا وی داسې نشي کېده. نن سبا خو قدم په قدم فتنه ده، نن سبا خو قدم په قدم مفسده ده، تباہی ده. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا چې ژوندې وه نو هغه به پیغمبر پورې نږدې زمانه وه که لرې به وه؟ ډېره نږدې به وه که نه، ځکه چې د پیغمبر علیه صلات وسلام بیبي زمونږ ستاسو مور ژوندې وه نو هغه به پیغمبر پسې ډېره نږدې زمانه وه. اوس خو ډېره لرې زمانه ده، 1400 کاله تیر شوي دي. نو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دا خپل زمانه په باره کې وایي خپل وفات نه لغوندې وړاندې چې هغه زمانه نن 1400 کاله مخکې زمانه وه. دا هغې متعلق وایي بخاری شریف کې روایت ده، صفحه نمبر 120 جلد 1. عن عائشة صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا لو ادرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما احدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بنی اسرائیل. وی حضرت عائشہ فرمائی کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا حالات لیدلی وے چې دا کم نوے جدید طرز کې زنانا کوي. د خپل زمانه خزو په باره کې وی اوس خزه خو کلی دلې توبه وباسا. اوس خو چې خزه مرګ لذي د چا کور کې مړې شوی نو خدای علم دې چې په څومره ډول او سنگار سره زی ته به چې واده ته روانه ده او واده ته خو نن سبا پیغلې جنې و جوړه نه وړي چې دویش په واده نو درې جوړي وړي او کدریش په واده سلور جوړي وړي. سهار به و جوړي، غرمه به بل جوړي، ماسختن به بل جوړي. حالان کې شریعت کې سوا د خپل خاوند نه بل چا د پاره سنگار جایز نه دی. خو نن سبا د مسلمانانو خزي د اسلامی تعلیماتو د ناخبرۍ د وجنه چرته خپل خاوند لزان نه جوړي، کزان جوړي نو بار د پاره جوړي. او دا غلطی زمنګ ده چې منګ زنانا اسلامی تعلیماتو نه ناخبره ساتلی. اوسم الحمدلله تاسو د علاقه زنانا اکثر تعلیم یافته دي. پکارداری چې تاسو اسلامی کتابونه خخ کتابونه د علماء دیوبند په اردو کې شتري وایخلی هغه پڑھاوي. ضرب مومن اخبار نن سبا د کتاب پشان اخبار ده، بهترین اسلامی اخبار ده. زنانو ته پکار ده چې دا پڑھاوي، اسلامی تعلیماتو نه خبريږي. رساله د مفتی رشید احمد لودیانوی رحمت الله علیه چې په دې نږدې ورځو کې وفات شو، هغه رساله پکار دی چې پڑھاو کی اصلاحی بیانات پڑھاو کی نو خزه به د اسلامی تعلیماتو نه خبرې شي. که زنانا دومره مسائلو نه خبرې شي لکه څومره موږ نارینه خبریو، زم چې دوی نه به بزرګانې جوړی شي. نارینه سړی خو کانې دی او به پیاچو هیڅ اثر پې نه کوي، دنیا مسئله ورته خایا. نارینه سړی باندې مسله اثر نه کوي. اول خو جمعات کې ناوري تنگ وی شکل او زما او قبل فرض جمعات کې واوري نو دروازې نه بار ځان سره نو باسي چې بار ته تاسو کې یره ډېر ظالمي مسالې وکړي. سی وي یره څه خبرې ډېر ښه خبرې وکړي نو ورته یاد به وم نه عمل خو ډېر لري خبره ده. او وی د خدای بندگان داسې مشتا چې عمل بم پې کوي، خو خیر موږ نارینهو کې عمل کم دی.
زنانا که دومره د مسائلو نه خبري شي لکه څومره چې موږ تاسو خبر یو بزرگانی بتی جوړی شي. بہرحال جناب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی لو ادرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما احدث النساء وی کچره داوز زنانو چې کم څه ایجاد کړی دي دا جدید طرز د خزونه کچره پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خبر وې که خبر وې د عائشہ زمانہ کې وای چې که پیغمبر زما د زمانه خزونه خبر وې لمنعهن المسجد نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام به منع کړي وا چې جمعات لدی نوزی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خو بعض خزل جمعات ته د وتلو اجازت ورکړو خو بیا بند شه زکه چې زنانه واغلو به شروع کړي چې سبحان الله او کدا اوس زمانه لیدلې وې خدای علم دې چې سبه ویلې وې. علامہ عینی رحمت الله علیه دې روایت لاندې لیکي عینی شرح بخاری کتاب العیدین کے آغا وی فیضا کان الامر قد تغیر فی زمن عائشہ وی کلا چه زمانہ عائشی زمانہ کی بدل شوی وام کلا چه حالات دا عائشی پا زمانہ کی بدلو تکا چه دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام او دا عائشی دا مرگ پا مابین کی خودیر کم وقت ہو چه کلا حالات اغ وقت کی بدلو حتی قالت هذا القول چه عائشی ابے دا سی خبر اوکڑا چې که پیغمبر د دې حالت د خبر وینو منع کړي به وي وای چې کله د عائشې په وخت کې وخت بدلو نو فماذا يكون اليوم وهند نن په باره کې د څه خیال دی الذي عم الفساد فيه چې په دې کې خو فساد عام شوه دی بوډاګانم سیخ نشتا ځوانان خو یو ځل پرېدا اڅو کروغ نشتا نو وتشبثت المعاصي في الكبار والصغار وای چې خلق نه نوتی دی په ګناهونو کې وړ دی او کبډاګان دی کوبار دی او کسغار دی وړ دی او کلوې دی هیڅ چا کې روغواله نشتا. ناغه فرمایي چې د عائشہ به په وخت کې حالت بدلو نو په ووس حالت په باره کې د سخیال دی اوس خډیرم زیات بدل دی کنه دی بدل کڅوک دا ویلې شي چې راغه زمانہ خنو اوس خل ډیر بزرګان دي ویلې شي زویم چې د دې زمانی ولی الله داغه زمانی ادنا مسلمان ته نشي رسیدي. علماء لیکلی چې کچره د تیرې زمانه یو ادنا مسلمان را پاسی ادنا مسلمان او د دې زمانی لوی ولی د الله برگزیده ولی وګوري نو د هغه زمانه هغه عام مسلمان به وایي چې دا خړو مسلمانم نه دی داغو خلکو اسلام دومره کاملو داغو عقیده دومره مضبوطه وا داغو عمل دومره پختو داغو عمل په قران او حدیث باندې دومره کلکو. نن زمانہ خو ډیره لري خبره ده. حضرت علامہ شامی رحمت الله علیه په خپل کتاب رد المحتار دویم جلد 242 نمبر صفحه کې لیکي ایچ ایم سعید چاپه کې وایي چې وان کان للاعتبار والترحم من غیر بکاء والتبرک بزیارت قبور الصالحین کچری زیارت کوي د پاره د عبرت اغستلو بغیر د جړه او د برکت نه جاړیم نه او دام نو وایي چې غزه کې برکت ته دعا قبليږي نیکانو خلق قبر لذي نو لا باس به اذا كنا عجائز کچری ډیر زیاته بوډې وینو باقی نشته خو ډیر زیاته بوډې بعض خزي ځان له بوډې وای خو بوډې نه چې اختیار بوډې وی چې ډیر زیاته زړی نو کاغه قبرستان ته په دینیت لاړ شي چې مال مرګ را یاد شي نو هغه د پاره الله باس به کې دې شي مکروم وي خو باقی ورته نشتا ځکه چې لا باس صيغه کله کله کراهت سره استعماليږي د ځوانانو خزو د پاره خو تصورم نشتا. یو ما درته مخکې د علامه بدرالدین عینی په حواله وي د مجالس الابرار په حواله چې کچری یو عالم خو پرې د کچری دینی غیرت چا کی پکې نو دا به ونوي چې دا جایز ده. علماء دیوبند علامہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ بہشتی زیور حصہ سوم صفحہ نمبر 50 مکتبہ امدادیہ ملتان زکه چې چاپو کې فرقی یو ځای کې چې چاپ شي بیا صفو کې معمولی فرق وي چې یو بل ځای کې چھاپی آغا په حصہ سوم بہشتی زیور صفحہ 50 کی لکھی وہی قبروں پر جانے کی
عورتوں کے لیے حدیث میں ممانعت آئی ہے. وہی قبرون لتللو حدیث مبارک کے خز و تمنا راغلے دا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے. دا سے خزو باندے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لعنت فرمائے لے دے چې آغا قبرون لذی زیارتون لذی او وی خزا زکه چې خزه د پاره دین زیات لوی لوی ثوابونه الله منع کړی دي چې دیته بنزي یو قرات دو قرات جنازه کې ثواب ده خو بیا هم خزه منع دي چې کلا جنازه زینو خزه به ور پسې نزي. اگر چې بعض علاقو کې رواجی او مولیان نه منع کوي ګوره مولا خو هغه کار نه کوي چې پویږي چې کلی والا مانه خفکیږي. دا قانونی خبره ده. مولیان هغه مسله بیانوي چې هغه مسله باندې څوک نه خفکیږي چې پویږي چې په دې مسلې د دې کلی قوم خلق مان ناراض کیږي. یقین وساته چې هغه مسله به مولا د خلینو نه اوري. دا خود مولیانو د باطل پرستو مولیانو خبره کوم. دا خود د باطل پرستو مولیانو په تاریخ کې نشتا چې په هغه منکر او په حق غلط کار باندې ردو کی چې هغه موجود وي. موجوده غلطه باندې رد حالانکه اصل کې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده. کچا منکر ناجائز حرام کار ولید نو فلیغیره بیده په لاس باندې منع کوي. دا سیراونی سي چې دا تسکه هغه ټیم کې لکه حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یو ځل خپل غلام تلګیاو سخت خبره ورته کوله بالفاظ دیگر چې لعنت ور باندې وي خپل یو غلام باندې. دا غوی لعنت داسې نه ولکه زمنګ لعنت چې یا کنزلی وي یا خدا سي سخت غونی کلمات به ادا کړي. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام شان ور پس روان دي. دا څنګه دا چې وایي چې اوس ورته سموایا بیا خفشي غصه ده بیا برستو نرمه سره ورته وایي او کجیب له لاس درواچي څوک چې دستا جیب کې پیسې زما دي بیا نرمي نشته بیا خو مړې کې رانی سي کپ پټی دي څوک داوو کې بیا هم نرمي نشته او ک چرګوړې درته څوک ګډ کی بیا هم نرمي نشته. خو چې د دین کار اسلام کار غلط کوي بیا وایي چې ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه. دې ځکه ورته آیات چې نرمي په کار دا نرمه سره ورته وایو رستو ورته وایو. نه دا طریقه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه و. کڅوک په خفقیږي او کڅوک په خوشاليږي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام روان اور پسې شانا आवाज ور پسې کوي صدیقینا ولعانینا کلا ورب الکعبہ. صدیقینا ولعانینا کلا ورب الکعبہ. وی دانشی کې دی چې یو سړی صدیقهم یو لعنتهم وای. څومره سخت خبره ده لوی خبره ده. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سخت رد په وکړو کلا ورب الکعبہ. وی زما دې په خدای باندې قسم وی داسې نشي کېده چې یو سړی صدیقهم یو لعنتهم وای په غلامانو. وی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فوراً اغا غلام ته وی چې ذاتم آزاد کړي. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې څنګه ورته دا کیسه وکړه نو هغه پښیمان شه په خپل کار باندې فوراً ورته وی چې ذاتم آزاد کړي. نو چې کله سړی ناجایز کارو ګوري فوراً په کاردار چې فوراً مولا وی چې دا زنانه ولې راغلي دي لاړې دي شکرونو ته دا میټۍ مو ولې راوړې ده یو یې سه واپس دا مړې ده او کدا واده ده. په کار ده چې د آیت الکرسی صدر او پټکې په چولې شي فوراً مولا وی چې دا د قران به عزت مکوي. نه دا چرته وی ده خو وی چې میټای ک خلق دود دنیا اخلي مال وسلور ملاوي شي. دی وی چې کزوز دا پټکې ته راوچت کم دا صدر د آیت الکرسی ته راوچت کم اسنه چې د کور والا بیا سر سایران کی مخکې روجر را روانه ده سیزن ده. دا خبر مسلمانان عالم هغه دی چې څنګه منکر وګوري ناجایز کار وګوري فوراً وایي چې دا مکوي
او چې عالم وای چې مې کوي نو امیان دومره بیکار خلک نه دي چې بیا به وکي ان شاء الله. زما ایمان ده چې امی سړی ته وای چې دا سم کوي هغه فورن منی، خو چې زور ته ویم چې مې کوا بل ورته چیز باقی نشته مړه دا خود ثواب کار دی. نو هغه عجز خو وای چې پټکې د په سر هغه نه غټ پروت دا بلوي مولای نو هغه ته صفته لګي چې د میز نه تشک دود رئیس شینه نه خبر. زکه چې نن سبا د قضاعت فتوی د مفتی توب نمونه د قاضی توب نمونه د مولا توب نمونه دا خو مفت خرڅيږي. مفت ډول راواخله علاقه کې وای چې فلانه قاضی شو، فلانه مفتی شو، فلانه عالم شو. سبحان الله غمه بیا مکوا ټول دنیا به وای چې دا فلانه یو سړی کراچۍ کې کال تیر کړو بیا چاغ نه راتله ځان سره خجوري مراغسته یو کولرم د وبونه را ډک کړو یو کال کراچۍ کې تیر کړو کلی تشراتلو خلکو ته وی چې زه حج نه راغلم او بهم ځان سره راغسته خدای خبر ارزه کې کولر ډک کړی چاته پته لګی چې دا به زمزم ده او خجوریم ځان سره راغسته خیمه زیداری کلی کې خلکو لاراتل فلنه اجي شو اجي چای بیا تاسو کولو چې بیت الله لته له وکنه ته. نو خبر ادا چې نن سبا مولیان د روپې 14 ملاويږي خو حق پرست نشتا. حق پرست هغه و چې هغه به څنګه ناجایز کار ولیدو فورن به وی چې دا بنه کوي. نکاح کې به ناجایز ولیدل و به وی چې تر سو پورې تاسو دا ناجایز پر خېنی ز نکاح نه تړم. ډول بچاو والو وی به نکاح نه تړم. نن کزو هم چې نکاح نه تړم بل به خدای راستی چې ورته د کرکو ناراضي هغه چې سلګون ملاويږي د لیونه ده نو مونږ خو لیونی نیو دا سلو بدا. نو بهر حال اشرف علی تانوی رحمت الله علیه لیکي چې کم زنانا قبر لذین او هغه باندې پیغمبر لعنت ویلې ده. اندارنګي مفتی عزیز الرحمن دیوبندی رحمت الله علیه فتاوی دارالعلوم دیوبند پنځم جز صفحہ نمبر 418 کی لکھی هغه صحیح بات یہی ہے کہ عورتوں کو قبروں پر نہ جانا چاہیے. وہی صحیح خبر ادا چې خزو د پارا قبر لتگ نه ده پکار چا کی قرآن او د سنت اتباعی او دینی حمیت او غیرت پکی او د قرآن او د سنت قدردانی ور سره نو هغه ان شاء الله په دې خبره باندې پویږي چې خزه د پاره د جمعې مونږ نشتا د اختر نشتا د جمعې مونږ نشتا نو قبرستان لتک خو ورته یو ځل نشتا سلزل نشتا. او کله چا نصیب نه دا الله حکمونو د پیغمبر په طریقو کې اغه الله کها دلائل بیان کا پاوی اثر نه کوي. الله جل جلاله دې مونږ تاسو ته د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.